سلامونه ملګرو جنید خان ما احسان الله حواله سره یو ډیر غټ بریکینګ نیوز دی او بوري خبر هم دی ځکه د احسان الله چې کوم انجری راغلی و هغه انجری غلط علاج شوی دی د هغه انجری غلط علاج د پی سی بی ډاکټرانو کړی دی پاکستان کرکټ بورډ سره چې کوم ډاکټرانی احسان الله تر دومره غټه انجری نه راغلی احسان الله سره صرف د سنگل د البو انجری راغلی وجي د البو انجری په وجه باندې د تیر شوی او ډی آی چې کوم ورلد کپ په انډیا کې واغې نه هم بهر شو پی ایس ایل نه هم بهر شو چې پی ایس ایل کې ملتان سلطان د ځان سره ساتلو مطلب دا خپل دغه د پاره په سکواډ کې د ساتلو ځان سره د اماونت په هم د ملتان سلطان له طرف ملو شي خو د پی ایس ایل کې یو گیم هم نه کړی د انجری په وجه باندې پاکستان کرکټ بورډ د خپل چې کندای سره کم ډاکټر دی دغه په نگرانی کې د علاج شروع کړو چې د علاج صحیح نه دی شوی چې د علاج کې د اپریشن کې ډاکټر یو ډیر غټ میسټیک کړی دی اوس چې د کم ټیسټ ریپورت راغلی 100% اوکې نه دی جی نو د چې کوم کیریئر دی هغه له خطر جوړه شوی ده او په دې باندې د ملتان سلطان اونر چې کوم دی هغه په سټریک اکشن اغشتل دي او ورسره د پی سی بی چیرمن محسن نقوی هم سټریک اکشن اغشتل دي یو طرف ته کومو ګورو پاکستان کرکټ ټیم سره د بالرانو کمې نشته خو بل طرف ته داسې قسم بالران ډیر په کمه باندې پیدا کیږي د سپیډ 150 پورې خپ اسانه پورې د سپیډ ټچ کېدو جی او خه امپریسیو بالینګ کړي پاکستان د لپاره په پی ایس ایل کې هم پاکستان د لپاره 120 میچز هم کړي د افغانستان خلاف هغه کې وکټ سو مشتلیو خه بالینګ کړو جی او په پی ایس ایل کې هم د پی ایس ایل په پرفارمنس په وجه باندې د پاکستان کرکټ ټیم کې شامل شوی جی د سوات نه تعلق لرونکي احسان الله غریبی فیملی سره تعلق لري لاهور کې چې سټیم د ټریټمنټ روانو نو په لاهور کې د لفلیټ چې کوم دیغه هم د ملتان سلطان چې کوم اونر دی علي ترين دغه په پیسو باندې د هغه فلیټ رنټ چې کوم دی هغه ورکولو هغه فلیټ چې سټیم چې د علاج دوران په لاهور کې اوسېدو علي ترين ویلي دي چې دغه رنټ چې کوم دغه کرایه چې کوم هم د ملتان سلطان د طرفي پیښوي د ملتان سلطان هغه افورد کړی دی جی اوس علي ترين پی سی بی له صاف الفاظو کې ویلي دي ملتان سلطان چې کوم اونر دی هغه پی سی بی له ویلي دي که چېرې تاسو د علاج نشئ کولی نو دی ما راکوي دی زه لندن ته د اډوانس علاج دپاره لیږم تاسو د یاد شي نسیم شاه سره چې کومه انجري راغلی وه هغه لندن ته پاکستان کرکټ بورډ لیږلی و د پاکستان کرکټ بورډ په خرچه باندې هغه لندن کې خپل اډوانس علاج کړی جی نو بیا پاکستان کرکټ بورډ ته دا نو پکار چې نسیم شاه لیږلی شو نو احسان الله غریب به هم لیږلی کنه احسان الله ته مطلب پاکستان کرکټ بورډ له پکارو چې دله هم هغه ایکول رائټس ورکړو منم نسیم شاه د پاکستان کرکټ ټیم غټه سرمایه ده خو راتلونکي ټایم کې احسان الله هم پاکستان کرکټ ټیم له غټ مطلب زیات ټایم سرویس ورکول شي زیات ټایم د پاکستان کرکټ ټیم کې سروایو کول شي جی احسان الله نو په دې وجه اوس ته کم علي ترين د ملتان سلطان اونر هغه پی سی بی له ریکویسټ کړه چې تاسو مالا ان او سی راکړئ چې د ز اډوانس علاج د لپاره لندن ته ولېږم که چېرې تاسو نه کوئ نو بیا مالا پرېږدئ اوس که چېرې پی سی بی د پرېږدي دغه رنګ نوم د شرم خبره د پی سی بی به هم خپله سوچ کوي چې مونږ یې خپله ولېږو ځکه علي ترين وله ویلي چې دا د ما د ټیم سرمایه ده که چېرې دی ملتان سلطان کې وي او که نه وي نو کیدای شي د راتلونکي ټایم کې پاکستان ته فایده ورکړي نو الله دې وکړي احسان الله چې کوم دی غریبه لږ دی سوال سره تعلق لرونکی ساده لږ دی او بیا دغه انجري دغه کیریئر ته پکې خطره ده نو الله دې وکړي چې پی سی بی په خپله خرچه لندن ته ولېږي او که چېرې پی سی بی نه لېږي نو بیا پکار ده چې ان او سی ورکړي او علي ترين په خپله خرچه باندې لندن ته د اډوانس علاج دپاره ولېږي دا اپډیټ سو ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام